بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة بقرہ مقصد د سورت بیان د سلور مسلو دی. اول مسئلہ اثبات التوحید، دویم مسئلہ اثبات رسالت، دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی، سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی. سورۃ سلور حصے دی، تر دې ځای پوری دوه حصے هغه مونږ ویلي دي. اوله حصہ کې اوله مسئله اثبات د توحید، دویمه حصہ کې دویمه مسئله اثبات د رسالت هغه بیان شوی ده. دریمه حصہ هغه شروع ده، پدې کې جهاد فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. د جهاد درې منازل دي: ابتدائی منزل، درمیانی منزل او آخری منزل. ابتدائی منزل د پاره درې خبرې ضروری وي. د مجاهد ټریننګ داغي بیان 177 کې وشو. داغي د پاره لسف صفات هغه بیان شو چې 15 د عقیدې سره او 15 د عمل سره. دویمه خبره هغه سیاست مدنی د ملک اندرونی اصلاح او داغي د پاره سلور قوانین هغه ذکر کول. تر دې ځایه دو قوانین هغه بیان شوی دی. لومبه قانون آیت نمبر 178 کې القصاص من الظالم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ظالم ظلم کړي بدل تی واخلا. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. دویم حکم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. مال د الله په قانون باندې تقسیم کړي. څنګه الله ویلی دي دا سي تقسیم کړي. نننی سبق کې دریم قانون ذکر کړي. حکم الصوم لارتباط النفس. حکم د روزي وروړي د پاره د تړلو د نفس. روزو نسا چې نفس د کنټرول شي. څنګه چې څومره برای کیږي هغه د نفس د سرکشي د وجې کیږي. چې نفس سرکش شي نو بیا برای کیږي او د نفس د سرکشي د وجې ملک فساد راځي. ولی نفس خواہشات کوي او انسان مجبور کوي په سرکشي باندې او په هغه ملک بیا اصلاح نشي راتلی. نو حکم د روزي وروړي د پاره د تړلو د نفس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې هغه سړی چې طاقت نه لري د نکاح استطاعت نه فی الحال روزي دیونی سي. ولی پروجه باندې نفس کنټرول کیږي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، مقرر کړی شوی دا پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې مقرر شوی و علی الذین پاغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو، لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو تقوا دار شئ. دا مثلیت پس کې دی. کما کتب لکه څنګه چې فرض وي، دا مثلیت پس کې دی. دا مثلیت په تعداد کې دی او که په کیفیت کې دی.
نو مثلیت خو په تعداد کې نه دی، ځکه یهودو باندې 40 روزي وي او نصاراو باندې 50 روزي وي او زمونږه 30 دي. نو مثلیت خو پتا لکه څنګه چې فرض وي پاغي باندې، نو هغه څه په مونږ نه دي فرض کنه، مونږ 30 دي. نو مثلیت خو په تعداد کې نه دي. نو آیا مثلیت په کیفیت کې دی؟ لکه څنګه چې دا غیوی دا سه زمونږ دي، نو دا خو مثلیت کم نه دی، کیفیت کم نه دی. ځکه چې دا غی روجا هغه دا سوا چې روجا په یونیلا او بیا ما تکړه، نو تر سوچ به وی خو خو چې سترګه به یو لګي د بیا به روجا شو، بیا به څه شو روجا شو. مطلب ما خام روجا ما ته کوم کړه بیا ود شو، بیا پاسو هغه چې لګ ود شو بس بیا به روجا شو سره شو. ٹھیک شو. لکه یو کس به یو کجوره یا یو ګلاس صبح یا یو ګټو بوس کلی او روټي بیلا ولا راوړلا او پدی کې بناسا په دستر غو لګیدنو بیا به روجا شي، به خوراک نشو کوي. مثلیت کی نو دا پس کې دی بچي، دا پس کې دی فرضیت کې دی، فرضیت کې دی کنه. ما ته معنی کې سوې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړی شوی پاغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو، لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا دار شئ. نو کتب علیکم مقرر دی پتا سو باندې د روزي د پاره لفظ د کتبه قران راوړي، لفظ کتبه د فرض د پاره راځي، خو لفظ فرض یې سره پاره راوړي دی چې فرض کتبه لفظ نه فرض لفظ دای سره پاره قران کې راوړي. دلته کتبه ویلي کنه چې دا سینه دی ویلي چې ان الذي یا ایها الذين امنوا فرض علیکم، فرض پتا سودا سی وي بلکې وی کتب علیکم پتا سو مقرر دا نظام د فرض لپاره دي. خو یو ځای کې فرض ویلي دي چې تا معنی فرض دي، هغه د سره لپاره ویل دي. او ایزه سو کوی فرض ته کې مونږه بار بار سورته قصص آیت نمبر 85 چې الله دا فرض دی د مې اشاره غزه کپوي. ان الذي فرض عليك القران، ان الذي فرض عليك القران، یقینا غزاد فرض کړي دې پتا قران، قران څه شي دی فرض، قران د پر لفظ د فرض وروړي ولی الله تفضل ودا سي خلق براشي چې هر څه د فرض وی روزي زکات حج خو فرض بنوي نو ست بنوي قران ما قران نظر دې وکړه بدا ٹھیک تا بیا ذکر نشته ول بیا په عمل نشو کولی. نو به یو نزد کولی یو نه عمل کول دي، نو دا دو ګناونه دي که یو دو دي او یو سړی زده کړی دی او عمل صرف نه کوي، نو د څو ګناونه دي یو. تا خو سره زده کړی نه دی کنه ٹھیک دی. هو مقصد یې ذکر کو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا دار شئ. بھئی په عبادتو کې اصل تقوا دا اخلاص دی. د عبادت بنیاد څه دی؟ نیت ته بھئی نیت اخلاص. انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام وی انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دار و مدار په نیت دی، په نیت نیت دې څنګه وی هغه سي معاملې به سره الله کوي. ولکل امرئ ما نوى، اور سړي لپاره هغه دي چې صحیح نیت کړي دي. نو الله وی دا روزي کومه پتا سو باندې فرض کړی دي، د روزي ډېری فائدې دي، ستا جسم ته ډېری فائدې ورکړي پاغي باندې. بیا تحقیقات شوي دي، بیا تاسو ګورئ چې تمره وخت یو سړی فاسټینګ کوي خوراک نه کوي دا جسم کې څه فائدې هغه ته ملاويږي، جسم کې کم کم جراثیم ختميږي، جسم نه د کینسر مطلب د لګیدو خطرې هغه د پاره دا فائدہ مند دي چې انسان دومره ګنټي فاسټینګ کوي. ډېری خبرې دا خیر مونږ خدا فیلډ نه دی میډیکل خدا چې دا بیا خبرې وګوري سرچ ویو کې ډاکټر را تاسو کې برته بیا وایي
ٹھیک شو ستا وزن برابرې ستا وزن ستا وجود کې څومره غوړوالی غدي سره کمیږي روزې سره فائدې شته که نه روزې را روانې دي وي وزن به مې کم شي د خیره نو دا ډېرې فائدې دي وګوره یا ساته دای مقاصد نه دي دا ضمني فائدې دي مقصد بدای لعلکم تتقون د روزې روح څه شی دی د روزې روح تقوا ده روزه ته د تقوا خی تقوا ټیک شو روزه څه ته ویل روزه دا د بشي سار د صبح صادق نه د غروب آفتاب پوری سبنه خوري سبنس کی بس دا چې روزي به خو یو خر تړه او سار ولا صبح صادق نواله او د ماقام پوری ولا سمور کو چې څنګه اذان شنو بو ته کیدا روزه وشو روزه عبادت دی دا پدې صرف نه چې خوراک سکا تم کوونه روزه سے انسان ټریننګ دی روزه ټریننګ دی د سشي د توحید د الله د توحید و چې په روزه کې پتا باندې حلال شیانم بندي او تا غنه خوري نسکی او دسکی خلی توبه چې خواغی نسکی نه ولی چاته پته لګي نکا او دس کې ته خلی توبه چې یو ګټ نیم پکې سکی نو چاته پته لګي او نسکی ولی الله ته پته لګي کنه چاته دې نه لګي کنه نو دا تعالی داس پورا میاش دا یاد دهانی درکې چې ګوري یو ذات شته چې تا ته ګوري نو په هر خبر کې ته یادېږي ته دس کې ته یادېږي خوراک چې ته ګوري نه خوري ته الله یادېږي چې ما ته ګوري نو ځکه الله رب العزت وی کنه الصوم لی روزه ما ده پاره ده وانا اجزي به او زبر دي جزا ورکو ٹھیک ده کنه نور عبادت چې سړی کوي نو خلک ورته ګوري ځا انده روزه دا سده نو کدا ته پټ کمره ممره کې خوراک کم کې مبار خلکو ته او چې شونډې ګرځه کړه خدا سي نه کې کنه یوازم شي نو خوراک نه کې ولی چا د پاره نه لیدا الله باندې روزه دا سي عبادت چې دا د کراکاری نه ښه د کراکاری نه نو د دې اصل روح څه دی لعلکم تتقون قران کریم ځای په ځای اخلاص فدع الله مخلصین له الدين الله را مدد کوي په داسې حال کې چې خالص الله را مدد کوي ارس اخلاص قران ور کوي فدعوه مخلصین له الدين چغه کوي الله ته په داسې حال کې چې خالص کوون کې الله له دین په د قربانی په موقع باندې الله وي لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله تعالی واخر سي نبی نه بلکې ساس وړون کې چې کوم تقوا ده او کوم اخلاص ده وترسي روزه دې د پاره د چې لعلکم تتقون روزه چې راشي او بیا لړ شي انسان څنګه وغسي دي نو دا څه فائدہ وکړه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ویل دا غسړي په هلاکت باندې چې جبريل وته وی چې سړی دې هلاک شي چې په د میاشت د رمضان راشي او دې په الله باندې ځانونه بخي او هغه سي بدبخت وي او روزه تیر شي بیا بدبختی نو الله رب الله دې هلاک کی نبی اسلام امين ځکه چې روزه دې د پاره دا چې لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا ده صرف د خلی روزه نه وي د سترګو روزي د غوګونو روزي په غوګونو غلط اوریدل نوي سترګو باندې غلط لیدل نوي په خلی غلط وینا نوي د ټول د انسان د روزي اصل مقصد هم دغه دی لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا دار شئ ملک اصلاح کې څنګه ملک اصلاح چې نفس کنټرولي غلط مطالبات نه کوي نو بیا په ملک امن وي کنه څنګه چې روزه تا ته تقوا کوي نو تقوادار سړی خو فساد نه کوي پزما کوي دویمه دا ده چې روزه سره انسان ته د لوګي او د تند احساس کیږي هغه سره د غریب درد پیدا کیږي چې غریب څخه خوراک او اسکاک لسرین دی بس کوي داغه مدد وکي نو ملک به اصلاح راځي حکم الصوم لارتباط النفس روزه د ملک په اصلاح کې بنیادی کردار ادا کوي په دې طریقه باندې ځکه الله رب العزت به تور قانون دلته دا خبره ذکر کړه
یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم الصیام مقرر کړی شوی دا پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لک څنګه چې مقرر کړی شوی دا پاغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا دار شئ ایام معدودات ان شاء الله پدیبا سوا تفصیل کو دا روزي بیا مخکې احکامات تفصیل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما ولداب مو خو ان شاء الله پدیبا سوا تفصیل اقول قولي هذا استغفر الله لي